چې څوک دا بدعتي خیریات وکي وروریوم په خپل زوی وي کلیزریوم په خپل زوی وي شا په نراوي سره پولي خو یو ګناهي په چارک شونه سره پوي دا د شیش په خیریاتي نه شو زنه تو سے حد علاوه ځای میشو دا چار کوي ویلو ګناچاره ته میشو نه چټ کوي ویلو ګناچاره نه پریشي میشو زمیشه نه کی اختیار څوک ته اختیار کو رضی الله عنها قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد المشکات ادغینانا حدیث موضوع دو نن شپه بار ربیع الاول نن دی کنه او په دې خبره چې زون سره پوی هي کې سار په خلوص کې دین او هغه دین کوي چې خوږه پیغمبر وړای دی را صحابه تشریح کړی دو خپل ځونه دینونه کوي په دوه الله بیا میج نسی نو مش خدا دین چې کې دی الله دې وړای کی امی عائشہ فرمایي چې خوږه پیغمبر و فرمایل چې چا دین ته داس کی سار غاړه کړلا چې دا دین و نه دا بیا رد دو اده هیڅ ویلیو نشته ولټا په ګناګوري یعنی دین ته رګاړه کړه لکه یو سړی دی څلويشت رکعات نفلی نیت موقع په دا خجرو خدا خو نشته په دین شي طریقه نه بلکې نفلی نه کی خدای ته سجده کی خو طریقه نه د چم رسول وروړي دوه صحابه یې تشریح کړو په دې حواله سره چونګنن بار ربیع الاول دی په دې مسله سره کویږي موږ د تور د ځنه خور شه مو چې زه بیان حق خپل حقرا مطالعه وک سر په خلوص کی ځکه چې میش دیو بندونه په ښه پساوي ای صحابه په تاریخ چې وکسه خوش پیغمبر دنیا نه تللی دی اول خدا تاریخ کنفرم نه دی حدیث پروشه چې دا بار ربیع الاول کنفرم دی دا متفق حدیث نه دی په دا کې اختلاف دی چې په 7 ربیع الاول دی په 8 ربیع الاول دی که په 12 ربیع الاول دی یو خدا په دا فیصله نه ده شوې په اسلامي تاریخ شوې خدا خبرسته میجا ډانډوراز نه جوړ کړل چې یو لیاره متر چې 12 ربیع الاول کنفرم دی دا کنفرم متفقه حدیث نه دی او هغه 12 ربیع الاول خو رسول الله د مرګ رضادو د وفات یو دا خبره کنفرم دو چې د سوال د یوم وفات په دا نور یک شی اختلاف دی بیا چې میجا خامخا 12 ربیع الاول څوک چا وټوکم دا غلطه خبره ده چې میجا چې اسلامي حکم دا شرعي اتفاق دی چې 12 تاریخ دی دا ربیع الاول د پیدایش دا خبره نه دو کوم یو دومره خبره په داسونو په اول پچار دی چې یاره صحابه تاریخ وکسا خلفای راشدین چیرې صحابه په تاریخ شدا خبره اشتا چې عید میلاد النبی مناو کړای دی پر رسول الله زتو ډیر ماینی کا صحابه ډیر په ماینوي کا خلفای راشدین ډیر په ماینوي صحابه ډیر په ماینوي کا زتو تبع تابعین اسلاف دا ډیر په ماینوي کا زتو اسلاف 6 صدی د اسلاف د شپږ ساده د اسلاف تاریخ وکړه عید میلاد النبی نشتا پکشه ادا معنا بیا دا چې زتو ډیر عاشقون جوړ شولې آی نعوذ بالله من ذلک عاشقون نوی کا خیر کار په دې نه مخ ویل د عید میلاد النبی نشته په دې طریقه سلیبریټ کول چې د امام مروج راونه به خیش تا نه د په تاریخ شه کا دا طریقه د قابله طریقه د مناول نشته دا یو دومره خبره ده چې کامیج وایي چې دا د رسول الله په داکشه د میجا کېدادو چې د حضرت محمد مصطفی پیدایش ادای عالم خا وجود ادای یو سنت ادای یو عمل ادای یو کردار ادای خوب ادای خواروک ادای اگه میش قربان په میش دارا محترم میش دا کېدا بلیف ده په داکشه میش تشاک نشته ده خو سوال دا یا ته وټو کېږي چې آیا د امر د اسلام په تاریخ شدا شای نه و دا یوم عید میلاد النبی په دینه بعد ویلې سلیبریټ کیږي دا یو په ځنه مسالک شه میشتو ساخینات مې سو ورته کړل په ګناګوري میشتو دیو بندیونه چې دا خو زدا کی زتو غو ګنا نه زون و به ټوله دنیا ته هم واس نه راسي چې خپل خو سره په خلوص کی میش فرض جوړیږي د دعوت نور واس نشته خپل ګناګوري ګنای ګړي میلاد النبی دا سے سلیبریټ کول کا دا ویس دا خو د رسول الله نعوذ بالله من ذلک غټه بیزتی کوي خلک څنګه کوي
په یوه میاشت د هغه د وفات هدو د ربیع الاول د وفاتو بله خو نه دو په دا خور سره منې د هغه د پیدایش هدو په یوه ته خوښي منووې او په یوه غم نه منووې چې مړی داس وشي په کوم کور شه مړی وشي په هغه پنه ورسته څوک بنګړی اچوي په هغه میاشت په هغې کور شه دا یو جهالت دی چې په کومه میاشت د پیدایش ته پاش خوښي منووي په دغې میاشت وفات ویله غم نه منووي داس کېږي چې په یوه کور شه په یوه میاشت مړی وشي بیا په هغه میاشت بیا بنګړی اچېږي خوښي وي دا ځون ته یوه موضوع دو دوما موضوع دا دو چې آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات طیبه دا بابرکت زندگی هغه میشته دا درس روکه چې د ده په نوم باندې د پیدایش په خوښۍ کې دا میش بنګړی وچوي میش دا قواله وایي میش دا د نر د ښځې یا ته خلاص ګزاره دودلی کېږي ورتېږي بیا خوښي کې جامې راونې دي توبې وڅه کوې نوم دی چا استعمالیږي د حضرت محمد مصطفی احمد المجتبی خاتم النبیین دغه د پیدایش شریف نوم استعمالی شي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان شو ګستاخی نه دو قواله د غاز جایزه دو ساز ور سره د سورنګي ور سره چې ته پیغمبر د پیدایش پرز باندې مناوي قواله سنا رہے ہو ټوکړه بجا رہے ډول بج رہی دا طریقہ د شریعت کیمیا مشترا یشوا یو بلا خبره هم په دې شز دا کول په چار دی میش سونیون په دې کې مبتلای شاید چې دغه مزش نه ملیون هره میجا خلاص نشول یو خو بیجی چې بریلی طبقات چلو هغه مسلک وشایده میجی چې ډېر میجا یا دا حق دا کړی دی کمیش دا حق نه دا کړی میش سونیونه دیوبندیونه میش دا حق نه دا کړی نن میرا شاش پاکوي تاریخ نوي چې دا سپینجری تای چې شاش موته تټول نه مشکل ادا شي چې دار واجی دین روشي مو مسله روشي مخومق مر تامور وي نو زه ان ش په منلای چې کی مشري وکړو نه پلور نه کم داس کړی دي نه دا دره خو مله غونه داس نه دی ویلي نه خو اول دا غا دین و مخ خدا غا استوزونه وي دا سره بیا ورجه پخوا میش پاپ سے بعد نه ای پداش پا بونده فاروق شوک په خول پداریز بونده سابیل کول پداریز بونده چاته صدقی ور کول دغه په شریعت شهید حکم نشته دی دا تا چې څوک ثواب نیاتو کې دا کولم کلا بدعت ته په دین کې دا مسله فتوا دارالعلوم دیوبند دا مسله دارالافتا بنوری ټاون دا مسله دارالافتا فاروقیه کراچی واضح خلی کلی دی چې چا دا عمل وکړه چې پداش په فاروقینه تیر اول پلون کې غره تیر ولېږي گایز یا متعاطف پنر شریف پرې شریف چې شاش په کلادو چې ویرا منشي بیا پزړه کا مو پزلک شوی چې سړی خپل غوډونو ګناګوراوي وسمه خامخا په دا راپورټیشن هغه ته هم مقرروي دا مو ورته چې دا غلطه ده برال در ټیم نه وي چې سړی دا راوړي په اخی کې دغه خیراتي ایت په شریعت شو گنجائش نشته دا بدعت دي چې د ثوابن یاد ورته وکي په دا ګناګور هي چې دا عمل دا د ثوابت په دا عمل ګناګور هي ویله خوش پیغمبر فرمایي من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چې چا په دین شنوي کې ساز نرګاړه کړه دا رې د غیزي زیات نشته دی په دا عمل ګناګوري ها یو مسله دا کول په چا دی چې کاچا د خیریت کای وک خامخا استود سره نه مانل دا خواروکی وک دا خواروک حرام دی که دا خواروک حرام نه دی نو وای چې دره گنجایش خو وی چې دا خواروک حرام نه دی خدا چار حرام ده دا چار ناجایز ده دا چار بدعت تعداد گناه دی نور مطلق خواروک حرام نه وی خو بیا علما تلقین کړای دی تاکید کړای دی چې مالدار چې د چا تورا تودیزی صحیح وخت تیری جاده نه خوري کارت په غام سیر نشمن و آدا ورمشي شاده غړه پټاکا کو بیا مالدار ته دانه اعتراض پچار دی او یو موقف مشته اپنا اول پچار دی چې دا شای نن سبا ډېر سرایت کوي ان دینا دین جوړیږي گمراهي سلابینا راوون دي او بالکل مړي باوي میج علماء او بابانګ دوه لدخش د فاروق نه هم ممانعت کوي او زه خنان توستایا نو پداش په خپل خیریت کی نوې د بلنا خوري دا شو بالکل رد کوي
موضوع ډیره وجداد او په داسې ډیره احکام وي خو غټ مې ولا رونی ول چې خالیم په کیسه سره پروت وي الله دا موته په فهم ارو کو عمل خدای پیرو کو الله دا تاسو په عمل